اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د سب ډیویژن به ریکورډ د ستر خار نه او د تانه غالېګې نه نن یو ډیر مهم او اهم ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې پاغې کې داسې قسمه نو سرباز مخې ته راغلي دي چې هغه د خپل ټیکنیکل طریقو باندې کم ساده خلک دي هغه غولي نور تفصیل والو د سی چو اختر ایوب خان د دې تفصیل نه خبر کا دا کوم ایشو چیراله دا تاسو ټریس څنګه کړه او ملزمانو ته رسای څنګه وشوه. بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بچا سره ډیره مننه ستاسو د ټیم مننه چې تاسو په هر دیسي موقع باندې موږ له راځي او په دې تاسو په دې میډیا په ذریعہ د خلک د دیسي قسمه خلکو نه خبريږي او د هغې مخنیوي کیږي. دا پرونی واقعه ده چې پرون مازیګر زمونږ چې کوم موبایل په ګش باندې بازار کې موجودو چې اطلاع میلاو شو چې داسې نو سربازان دي هغه څه کسانو ګیر کړي دي نو په هغې باندې بر وخت مونږ چې ورغلو هلته کې نو هغوی مونږ قابو کړل هلته کې نو هغې داسې چل کړی چې یو دغلته کې یو مولا دی مولوي محمد سعید نوم دی چې د هغه مدرسه ده په دې شګو بریکوټ کې نو هغې ته ویلي دي چې مونږ دم کوو مونږ له دم وکړه هغې وایي چې ټیک ده چې دم دله وکړمه نو هغه ته وی چې نه مدرسه کې نو دلته کې ګڼه ده نو بیټک ته بر سره لاړ شو بیټک کې به موږ له دم وکړي هغه ته ټیک ته زه به دله بیټک کې دم وکړم چې بیټک ته تللي دي نو مولوي صاحب ورته ناست و او دې هلته خپلو کې باز شروع کړی داسې چې زما سره مجسمه ده او قیمتي ده او داسې ده زما دونه پیسې پکې کمې دي او کروړه روپو مالیت دی په خپلو کې باز شروع کړی نو بیا دی ویلي چې نه دا په دونه ریټ ته خو ریټ کې څه خبره مه بره کوله دي مولوي صاحب ته چل وخت کړی نو مولوي صاحب ته یې ویل چې زموږ سره پیسې کمې دي نو موږ له لږې پیسې راکړه مجسمه زما نه پاتې کېږي نو ته ماله 1 لک روپۍ راکاو ورسره سره د سره یې ماله راکړه نو دا مجسمه موږ ته په ضمانت کې پاتې کړو او پیسې چې موږ تاله سبا راوړو بیا مجسمه راکړي مولوي صاحب هوښیار سړی و هغه پوه شو د هغه د یو ملګري سره داسې مخکې داسې کار شی او پروش کال په روژه کې هغه هم په روژه کې دا چل ورسره شی په کانجو کې د هغوی مفتي دی مفتي مشتاق احمد نومې دی په غریب آباد کانجو کې پاتې کېږي نو هغه ته هغه واقعه را یاده شوه چې دا خو هغه نو سرباز دي او جالساز دي نو هغه ورته وي چې زه ټیک ته تاسو له پیسو بندوبست کوم تاسو کښېنئ دی راوتی دی خپل ملګری په رابطه کې ساتلی دی چې دغه شانتې کسان راغلي دي او داسې داسې خبره کوي او داسې داسې هولیې دي هغه ورته وي دا ماقه کسان دي زه درغلم زما پورې ایثار کا هغه پکې د کانجونه راغلی دی مولوي صاحب په دې یقین باندې هغې په هغه ځای کې ایثار کړي وو چې مونږ د پیسو او د سرو بندوبست کوم تاسو کښېنئ په دې کې هغه مفتي صاحب را رسېدلی دی مشتاق نومې دی نو هغې ورته چې کتلي دي چې دا هم هغه کسان دي کومو چې ماله په روز کال دوکه راکړې وه داسې دا یو دغې ماله راکړی او دا مجسمه دا نقلي او 50,000 روپۍ نه وړې وې په دې خبره باندې نو هغې هلته کې ورسره راقابو کولې راټینګولې نو دې سره یې هاتاپایي شروع کړې وه او یو بل باندې ګزارونه کړي بیا ورته پولیس ورسېدو نو پولیسو قابو کړل دا یو د اجاز نومې دی چې دا د مردان دی او دا بل چې دی دا محمد علي دی د پلار نوم یې امیش ګل دی چې دا د تحصیل رزړ ثوابی چارباغ سره تعلق ساتي نو داغه نو سربازان دي نو چې دی مونږه قابو کړو او رام وستل تانې ته نو د سواد پوره خلک خبر شول چې داسې کسان نیوی شوي دي نو یو براتلو او داسې قسمه واقعیات ورسره کړي دي د چا سره هغه مجسمې چې کومې نقلي دي هغه موجود وي نو هغې باقاعده هم په تفتیش کې شاملو دی په پوره سواد کې دا کار کړی دی او د ډېر وخت نه کار کوي تقریبا د 18 کالو نه دي دا کار کوي چې داسې قسمه ساده خلک ګوري د هغې نه په دې طریقه باندې دا پیسې وهي او دا نقلي مجسمې هغوی ته پاتې کوي. اختر ایوب خان که مونږ وګورو یو طرف ته دا مجسمه چې ده نو ډېره په ټیکنیکل طریقه رخ شوې ده صفایي پکې د لاسو ډېر زیات کمال یې کړی دی خو دا راته ووایه چې دا خو تاسو یو داسې کیس ټریس کو چې د دې نه پوره کورونو سرمایه چې دا هغه دوی هړپ کړې ده او دومره د دوی سره ټیکنیکل گیم و چې د 10 کال نه دا ساده خلک دوکه کول د دې کامیابۍ شاته څه ګورئ او په دې کې چې کوم ستاسو ځوانان ستاسو کوم ټیم دی له مقرر شو تاسو کوم اپریشن وکړو په دې حواله څه وایي؟ دا خو یو ډېره غټه کامیابي ده ځکه چې په پوره سواد کې دا خو موږ صرف د سواد نه خبر وي چې د سواد کې دا چل کړی کیدای شي دې په نورو ضلعو کې هم داسې کړی د دې سره نور ګینګ به هم انشاءالله د دې کې څه انکشافات توقع دی چې موږ ته نور څه خبرې هم راوځي ځکه چې دا د یو کس دوه کار نه دی د دې نه خو موږ سرسري تپوس وکړو نو دوی وایي چې دا په ټیکسلا کې او په ثوابۍ کې دلته میلاویږي په 1200 روپۍ باندې موږ ته دلته روډونو په غاړه باندې خرڅېږي خو دلته خو دا خلک نه پېژني که نه زموږ خلک د سواد خلک خو ساده خلک دی هغوی وایي چې دا ګینې هغه اوریجنل
اوریجنل مجسمه ده د کروڑو روپو یا د لکو روپو مالیت دی. نو دا باقاعده یو منظم ګینګ دی او ان شاء الله د دې ګینګ ویخت به موږ رسو. په دې کې ټیم مقرر شوی دی چې انویسټیګیشن سټاف کې به زموږ سره کسان دي، زموږ د اپریشن نم دي او ډي پی او صاحب په دې کې ډېره خاصي دلچسپي ساتي ځکه چې موږ سره بېګا رابطه وساتله. نو هغوی وی چې دا باقاعده په صحیح طریقه باندې په دې کې ټیم جوړ کړي او د دې د ګینګ چې کم دی چې دا خلکو د مخامخ شي چې آینده لپاره داسې قسمه واقعیات د خلکو سره نه کېږي. اختر ایوب خان که موږ وګورو دغه خلک زیاتره ټارګټ کوي سوات او په سوات کې داسې نوسربازیانو کې دوی ککړي. تاسو دا وخت زمونږ په سکرین براه راست هم یې عوام یې هم ګوري او دا کم خلک چې دي دا نوسرباز دا به هم یقینا چې زمونږ د سکرین باندې ناسي څه خلک به ستاسو د انفارمیشن اوري. دوی ته څه تاسو وایه د خپل طرفه چې پولیس دا وختي څومره سرګرم دي په کړاکړ، په شموزو، په لنډاکي مهم چې پوسټ دی سوات ته چې کم اکسس دی هغه لاول به ستاسو نه تېرېږي، چرس چې اوري هم ستاسو نه تېرېږي، که نوسربازي یا سمګلراني یا ملک دشمن ناصري نو ستاسو نه تېرېږي. نو تاسو د دغې په مقابله کې څومره سټرانګ شوي یئ، څومره ټیکنالوجي ستاسو لاس له راغلې ده؟ بالکل جی دا غالیګي تاڼه چې کومه ده او شموزو زموږ ریکورډ سرکل چې دی دا د سوات ګیټ وی ده. په دې باندې درآمدات او برآمدات زیات تر زموږ په دې ګیټ وی باندې کېږي. که منشیات دي هغه هم دا لارې استعمالوي او که نور داسې نوسربازان دي، جالسازان دي چې هغوی د سیر و تفریح په بانه باندې سوات ته راځي او هغه مختلف قسم نوسربازیانې کوي، جالسازیانې کوي، خلکو سره دوکې کوي او په دوکو په طریقه باندې دا دغه کوي. زموږ ماشاءالله په لنډاکي کې، په ډیپو پل کې، په ګوړه پاټک کې، په کړاکړ کې زموږ ډېر ښه ځوانان تکړه ځوانان موجود دي چې هغه شپه ورځ هغه داسې قسمه خلکو تلاش کوي. که تاسو ته پته وي ستاسو کېدای شي په نوټس کې نه وي 3-4 شپې مخکې چې د پوډ سټاف سره اسسټنټ ډایرکټر سره په لنډاکي چیک پوسټ باندې ښه غټه کاروایي شوې وه چې په هغې کې د ښکتې نه چې کوم دغه راتلو اینې راتلې او شاټینګې راتلو او غوښې مخې او کمې خراب ګنده شیزونه هغه په بیلرو کې اچولی شوي او هغه نیوی شوي. نو زمونږ یوازې دا نه چې زمونږ به صرف د منشیاتو سره کار یا زمونږ به غلط سړي سره زمونږ د هر هغه شي سره کار دی چې هغې نه زمونږ خلکو ته نقصان دی او د هغې نه زمونږ خلک چې دي هغه افیکټ کېږي. نو انشاءالله زمونږ ځوانان چې دي هغه تکړه ځوانان دي، هغه چې په هر ځای دي، که په هر پاټک دي یا په سوات کې که په هر ځای دي، زمونږ کوشش دا ځکه چې دا زمونږ خلک دی، موږ د دې خلکو نه یو، دا نن د دې سره کېږي سبا به زمونږ سره کېږي. نو زمونږ کوشش دا دی زمونږ ټوله توجه په دې باندې ده چې لکه سوات د داسې قسمه خلکو نه موږ صفا کړو. اختر ایوب خان د پبلک لک کوکو دا کومه مجسمه چې ده دا نوسرباز او کم دوکباز چې ورته ویلی کېږي، ساده خلک د سوات به راتلل بیا به په ټلیفون باندې گفتگو کوله چې یاره دا په دونه قیمت دی بس تو زما پوری سار شه تاله 15 लाख روپۍ در کوم. دغه به په منځ کې د دوی صرف د ټلیفون او دغه کم کس چې به ولاړو ساده کس د کنوینس کېدو دپاره به دوی په ټلیفون باندې دا گفتگو کوله. نو تاسو ته هم مونږ براه راست نن دا ریپورټ خو د تانه غالېږی نه که یو طرف ته نوسرباز چې د ټیکنیکل طریقې استعمالوي، نو زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس او بیا په خصوصي توګه د ډي پی او سوات په سربراهۍ کې چې دلته کم پولیس فورس دي، بیا زمونږ د سب ډیویژن سرکل ډي اس پي باچا حضرت او اس ایچ او اختر ایوب خان، دوی که یو طرف ته ډېرې غټې غلاګانې ټرس کړي، نو بل طرف ته د دوی سره چې کوم د عوامو تعاون دی نو د هغوی په تعاون باندې هم دوی ډېر زیات اهم ځایونو ته ورسېدل. اولته کې مهم کیسونه چې دی هغه ټرس کړل. د دې مجسمې په سوات کې به د دې نه باید چې دنیا خلک چې دی متاثره شوي هغوی نه به د هغوی کم د مزدورۍ پیسې چې دی هغه به د نوسربازان وهلي. دا وخت په تانه غالېږی کې د دغې مبینه ملزمانو خلاف FIR درج دی. د چا سره هم دا مسټیک شوی نو هغه هم په دې حواله باندې رابطه کولی شي او دا کمې مجسمې چې دي یا کم تعویزګر دي یا نوسرباز دي، هر ټایپ خلک چې دي تاسو یقینا په خپله هم ډېره انکوایري کوئ، په خپله چې دی چانبین کوئ. اختر ایوب خان دا راته ووایه چې ریپورټ روان دی او د روجې مبارکه میاشت ده، یقینا چې ډېر خلک دلته د شلتالو د فصل دپاره د 400 مردان او د نورو خلکو د ځایونو نه خلک دلته راځي همیشته یي. په دې کې دا وخت پبلک ته تاسو څه وایئ چې په دغې خلکو یوازې پولیس فورس خو دونه نه دی، پبلک ډېر سیوا دي، هغوی په څه طریقه نظر وساتي، تاسو ته انفارمیشن په څه طریقه درکړي؟ بالکل جی دا یو اهم خبره ده. څنګه چې تاسو د خلکو ته ووایي دا د ټلیفون په ذریعه باندې په یو بل په منځ کې بیه کوي او یو ساده سړی په دې دوکه کوي چې وایي دا د کروڑو روپو مالیت دی د دې، نو دا زه تا سره امانتن ږدم او ته ماله 1 लाख روپۍ را 2 लाख 3 کا هغه دوکه شي، هغه په دې ساده سړی په دې دوکه شي چې دا خو د کروڑو روپو شی دی ما ته پاتې شو ځکه 2 लाख روپۍ ورکړم نو خیر دی، نور هغه خو که سړی ورک شي نو زه به یې ګران خرڅ کړم. نو الان کې دا ساتل هم جرم دی، د دې وړل هم جرم دی.
که دا اوریجنل وي خو دا یو عام سړی نشي ساتلی بغیر د آثار قدیمې د الکار نه. دا نو سرباز چې څومره مجرم دی نو د دې د اغیستونکي یا په دې کې د هیرس کوونکي هم دومره مجرم بالکل دا هم دومره شامل دی د هغې سره چې څومره د ده ګناه ده دومره د هغه ګناه ده ځکه چې دا هغه د ځان سره ساتلی هم نشي. دا یو غټ جرم دی آثار قدیمې مجسمه یا سدا او دا د ځان سره ساتل دا غیر قانوني دي. نو زه د خلکو د ستاسو د میډیا په ذریعه وایم چې د خلکو په خبرو کې به نه راځئ. ساده خلک دي تاسو چې څومره خلک هم دا ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ په خپلو کلو کې په خپلو محلو کې په خپلو جوماتونو کې په خپلو حجرو کې په دیرو کې د دې خبرو نه خپل خلک خبر کوي. د علاقې مشر به هغه ته موږ خواست کوو چې دا کم پیغام چې تاسو ته رسېږي تاسو خپلو خلکو ته ورسوئ چې د داسې قسمه نوسربازانو نه جالسازانو نه او د دوکې ورکوونکو خلکو نه ځان وساتي. د چا په خبرو به یقین نه ساتئ او خبره ثبوت ته رسوئ نو بیا کار کوئ. که داسې قسمه خلک د راځي نو په ټایم باندې خپل مقامي تانې ته پولیسو ته چې دی نو اطلاع کوئ. څنګه چې سهیل باچا وویل د سوات تقریبا 22-23 لاک آبادي ده او زموږ پولیس فورس چې دی زیات نه زیات زما چې څومره خیال دی 10,000 پولیس پي زمونږ نو په هغې کې زمونږ سره هر قسمه تعلیمي ادارې دي سرکاري دي زیګونه دي بینکونه دي زمونږ سکیورټي نو د 23 لاکو خلکو لپاره 23 لاک خلک ساتل چې دی په 10,000 پولیسو باندې چې دی مشکله ده. خو ستاسو تعاون به زموږ سره تاسو هم د فورس یو حصه یې ځکه موږ ستاسو نه یو زمونږ هم په دې معاشره کې زمونږ کلی دی زمونږ ورونه دي خویندې دي موږ د دې خلکو نه یو نو موږ تاسو ته خواست کوو چې څومره تاسو کولی شئ دونه پولیس نشي کولی چې تاسو موږ له انفارمیشن نه کوئ په وخت باندې نو تاسو به د دې خلکو نه دغ کېږئ بچ پئ. نن سبا دغه ورځې دي زموږ فروټ را رسېدلي دي د سوات شلتالان او خرماڼۍ الیچې وغیره دا د سیزن دی نو په دې کې زیات خلک د ښکتې نه راځي د مزدورۍ د کار په بانه باندې او هغه دلته کې مختلف قسمه واردات کوي. نو تاسو ته خواست کوو چې د چا ځای ته هم داسې قسمه خلک راځي نو بر وخت خپلې تانې ته اطلاع کوئ. که روغي که رنځوري هغې د ویریفیکیشن بیا د پولیس کار دی خو تاسو مهرباني کوئ خپل مقامي پولیس چې دی هغه د دې نه خبر ساتئ چې تاسو د داسې قسمه غلطو خلکو نه په امن باندې د هغوی په لاس ورنشئ. درنګ جهان مننه زموږ سره SHO اختر ایوب خان د تانې غالېږې نه براه راست تاسو په درانه خدمت کې په دې موږ نن حاضر کړو چې تاسو هم د انفارمیشن درکو د بېنظیر انکم سپورټ میسیج راشي زمونږ نادان او کم ناپوه خلک چې هغه په هغې کې میسیجونه وکړي پیسې ولیږي بیا چې دی پولیسو له راځي وایي مال FIR درج کوي مشکلاتو سره مخ وي. که کله هم مونږ لالچ پرېښودو د دې اغېستونکي د دې کاروبار کې ککړ خلک یا داس د ځان سره ساتونکي دا ټول چې دي دا په مجرمانه فعل کې راځي او د دې بدمت د دې چې کوم اکټ دی د هغې خلاف ورزي هم د په کور کې د دې ساتنه چې دا هغه ممنوع ده. تاسو له هم په کار دی چې په خپل چاپیرچل باندې ښه ګهري نظر وساتئ. که یو طرف ته پولیس فورس زمونږ د صحت په معاملو کې په چیک پوسټونو باندې شپه ورځ ډیوټیانې کوي مدیر صحت پی چې دی هغه سب ډویژن بریکوټ او سوات ته نه راپرېږدي دغه شانتي منشیات چې دي په هغې کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دغه منشیاتو روکتام دپاره په غرونو کې دا ځوانان چې دي په ګارتونو کې موجود دي نو عوامو له هم په کار دی چې د پولیس فورس سره او د دغه جرایم پیشه خلکو باندې کلک نظر وساتي. د کیمرمین عزت حسین سره سهیل باچا تانې غالېږې بری کوټ.